ما ستاسو وړاندې تلاوت کړیو لیکن بنی آیاتنا د سوره حج خاتمه ده او آخرنی آیاتنا دا د سوره صف خاتمه ده. سوره حج دا مکی سورت ده. ابن عباس سے وہی رضی اللہ تعالی عنہ چې پدې کې آغا آیاتونه چې متعلق د جهاد دی هغه مدني دي. هم د ابن عباس سے بھی یو دویم قول دی چې آیاتونه هغه مدني دي مکی دي، خو تصور د جهاد پکې په لومبي ځل قران کریم کې ورکړی شوی دی. او سوره صف اخو صورت ہی مدنی دی او دا آخرانی آیاتنا مسلمانانو ته حکم کول دی چې د جان او مال قربانی وکوي د الله تعالی دین لپاره. سورہ حج کې اللہ تعالیٰ نم بنے خبر کئی یا ایوہ الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا وعبدوا ربکم. شخصی اصلاح دا مسلمان او په شخصی اعمالو کې اهم شی دا منځ کول او په عبادتو کې اهم او بنیادی تصور خالص الله د پاره کول او صرف اللہ ہی په حیث د رب منل. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا د منځ تصور وعبدوا ربکم بندگی یوازې د الله کول او د رب په نامه صرف الله منل. او الله تعالی وې کدا دوه کار موکړل کامیابی به استاسو مقدر دی او که معامله مو دینه مختلفی نو بیا ناکامی هی ستاسو تقدیر کې لیکل ده. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلکم تفلحون. د خیر کارونه کوي. ما مرګرو ته ما موجوده دنیا دا په دې عذاب چې اختره دو شیونه دنیا نه پورته شوی دي. یو خیر دنیا کې نشتا، یو برکت دنیا کې نشتا. اسلاف چې کله موجودو د دنیا کې خیر ومو د دنیا کې برکت ومو، چې کله زمونږه سلف لاړل الله تعالی د خیر خلقو تلو سره خیر وموچت ک او د برکتی خلقو تلو سره برکت وموچت ک. اوس داسې نه چې دا فیصله قطعی او فار ایور ده. وَإِن تَعُودُوا نَعُودُ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا. اللہ تعالیٰ فرمائی کتا یو ټرن وک او بیا غزړه خبره چې کتا سټیرینګ تاو کو ما طرف تراو ګرځیدي وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا نو زبم هغه خیر او برکت بیا واپس راولم. ځکه د الله تعالی سنت دادی چې ته د هغه نیکانو لار باندې روان شي. د دنیا کیفیت به هغه کم چې د نیکانو زمانہ کې وو. د سنت الله دی. ولن تجد لسنت الله تبديلا ولن تجد لسنت الله تحويلا. د تبديل معنا دا چې هغه ځای پکې بدون ناراضي. د تحويل معنا دا چې دې ځای الله تعالی ډایورشن نور کوي. هغه ځای تبديل چې تقاضا د یو شی دا خدای هغه ال تستاب کو. دې ځای تحويل چې شیخ دنیا تراکوس خو الله تعالی تانه واړو په بل روډ ورواچو. صحیح د موټر وې نه واغسته بجټي روډ ورواچو. الله تعالی فرمایي زدا کار نه کوم. نه خو ال تبديل نه دی تحويل. فطرت it will take its course. دا بخپل معامله سر ترسي دا الله تعالی فطری قوانین
دې کې بدلون ناراضي نو کدايه فطرت دی چې مجرم له سزا ورکړي نو دایم فطرت دی چې نیک بنده خیر او برکت ورکړي. نازیدانو بس خبره مختصر ده چې د اسلافو طریقه باندې کله مونږ تلګ روان کړ کم خیر چې په هغه زمانہ کې وا خیر به دې دور کې کم برکت چې هغه دور کې هغه برکت به دې دور تراشي. نازیدانو الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم او ایمان والو د الله بندګي کوي او ایمان والو سجده او رکوع یعنی منزدا کوي وافعلوا الخير خیر کوي وافعلوا الخير. شاه منصور شیخ سید الله تعالی غریق رحمت کی چا بسدوات مغستا به الله تعالی زمون دي مرګري له خیر ورکي. یو سړی وایي چې زما واده نشته و الله دله خیر ورکي. یو سړی وایي زما بچی نشته و الله تعالی دله خیر ورکي. یو کس وایي چې زما روزګار نشته و الله تعالی دله خیر ورکي. ما ورته ځل ذکر وکړ مې چې دا خلک دا غواړي چې تاسو دعا کې هم دغه متعلقه شی ذکر کړئ چې الله دله خزه ورکي الله دله خزه ورکي. نو یې مرګریا زمونږ نظر کوتاه دی زمونږ نظر کوتاه دی. زما نظر کې دادی چې دا خزه کما ته ملاو شه دا خیر دی خو یې که خزه ولا خدای ورکړه مولا سي د ګرین نه نیولې کې نه پاسي دا خو بیا ډېر لوی شر دی. نو یزا الله تمام چې خدای دله خیر ورکي نو که خیر خزه کې نو خزه ولا ورکي او که نه خزه کې نو بیا ولا نه ورکي. د قرنګي بچي کاغی کې خیر وینو الله ولا ورکی او کنه بچی کې خیر وینو بیا الله نه ورکی. نو بس همیشه الله تعالی او به زماره دی فلسفه یو تایید قران کې موجود دی مېجی غسنګ او منهم من یقول ربنا آتنا فی الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. الله مونږ ته تعلیم راکړي مقامات متبرکو کې الله نو غواړي خدای دنیا کې حسنه راکړي سو سپیسیفیک شی نه ذکر کړي حسنه راکړي $1,000,000 حسنه راکی یو لوی بلډینګ حسنه راکی یو لوی بزنس حسنه راکی یو لوی منصب. کله دغه منصب د وجه جهنم کې اوپروته کله دغه بلډینګ د وجه جهنم کې اوپروته کله دغه جایداد او پراپرټي د وجه جهنم کې اوپروته. نو بیا خیر خو پکې نشته بیا خو خالص شر دی. نو الله نه حسنه وغواړه نو کته د پاره په $100 کې خیر نو $100 بدل کیو که $50 کې خیر نو $50 بدل کی. عزیزانو ناز میں کو استاد خدمت کی کہ یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم او ایمان والو سجده کوئ رکوع کوئ بندگی کوئ در خپل وافعلوا الخير لعلکم تفلحون خیر کوئ یقینا بتاسو کامیاب شئ. خیر کوئ یقینا بتاسو اوس ار یو سره to some extent or even to a greater extent هغه په دې پويږي چې خیر څه ته وایي په دې پويږي چې خیر څه ته وایي. زمونږه زمانہ نسبتاً خوا نسبتاً بیگانه بلش په خورونو سایکو نو مورته تاسو خو سټوډنټان بادشاہان یې مې مونږ سره چې $50 به وي ناغه بم د کمرې دوه ملګرو سره شیر کړی چې سره پیسې نه وي مونږ وې ز 15 به کو نو زمالک ما ته بشل پاتې شي او تاسو دواړو 15 خو ما هغه د خیر او برکت زمانہ وا په $15 ډیر شي کېده اوس په $15 پیاله یې نکېږي چې صحیح چا اسکه به $15 نکېږي. عزیزانو بعد زپدغه یو ایرپورټ کې دا یورپ کې په یو ایرپورټ کې چرته چای پسې ګرځیدم ای خو کافیس کې نو یو ځای مې چای پیدا کړه نو ما سو پیسې شوي نو وی €15 سوره €15 نو بیا ولا په 120 کې زره ورکړي نو په $600 شو. ځکه دنیا نه برکت ختم شه دنیا نه خیر لاړو. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم او ایمان والو اسجدوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم رکوع کوي واسجدوا سجده کوي. اوس عزیزانو منځ خو یوازې د رکوع او سجدې نه عبارت نه دی خو خدای د مو ذکر پر رکوع او سجده زکه وکړه چې دا د اعلی درجه تواضع او عاجزی د الله تعالی ده.
اعلی درجه تواضع عاجزی الله تعالی ته رکوع کني اس خمون لاسم پکې پورته کو قیامم کو قراتم کو بیا کینهم بیا کین خو ولاړه څه شي ولاړه تلاوت کول ناستا دا د منځ سره خاص نه ده خو رکوع او سجده دا هغه افعال چې منځ سره خاص دي هغه افعال چې منځ سره خاص دي او دغه افعال سوای د الله نه د بل چا وړاندې کول دا شرک فائدہ کوي چاته احتراما قدرتل یا په ولاړه چا وړاندې تلاوت کول دا بندګی نه ده در دې بندګی نه ده خو چاته وړاندې کیدل دا بندګی ده د چا وړاندې سجده لګول دا بندګی ده او دغه وجه چې الله تعالی د جنازې د عبادت نه رکوع او سجده دواړه ساقط کړی دي نه د خمونس جمله پری ریکویزټس او شرایط هغه دي کوم چې د منځ دي مونږ چې مونږ کو پاو دس کې کو به ودس کې لږ زور سره د موضوع څخه خپل تحقیق ته چې په کوم مسکی رکوع او سجده نه هغه به ودسم کول شي نو دا هغه خپل تحقیق دی او چې کوم شی مونږ دی هغه به ودس نه شي کوله نازیزانو عرض میں کول تاسو خدمت کې چې اوس جنازه د مونږ زمونږ ورته وو صلات جنازه څو ورته اوس چې کله تاسو صلات او مونږ ذکر کنو زین ته فورن دا تصور راغی چې دې کې به ولاړی بیا به ټیټی دلی بیا به سجده کولی بیا به اخر کې ناشتي او چونکه دلته ډډ باډي مخه ته پروت ده یې مړ مخه ته پروت دی الله تعالی فرمای قیام خو ټیک دی ولاړ خو ټیک دا سشه ویل هم ټیک دی خو ټیټی دل د مړی وړاندې دا شرک دی سجده کول د مړی وړاندې دا شرک دی او د ولانه نه نیغ پنیغه ناس ته تتل یا سبحان الله دغه به اعلان کول پکاري ځکه چې دا تلفظ ثقيل دی ډیر د ولانه ناس ته تتل دا ډیر لوی ثقيل کار دی لہذا الله تعالی د دغه ثقل د وجه ناس ته نه ډراپ کړه او د رکوع او سجدي خصوصي طور د عبادت سره تعلق د وجه رکوع او سجده هم دواړه ډراپ کړل چې دا کار بس پولاړ خلاص ک الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله اکبر السلام علیکم ورحمت الله السلام علیکم ورحمت الله عزیزانو د رکوع او د سجده تعلق خالص بندګۍ سره دی سره دی وجنه پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام د عربو یو قبیله باندې تیرېدو د قبیله سردار ته خلکو سجدي کولې یا ټیټېدل یا سجدي کولې دا الله پیغمبر نه صحابو تقاضا وکړه کړه تعظیم معنا او مفهوم داوي چې لوی سړی ته سجده کول دی هغه ته ټیټېدل دي فانت حق ان يسجد لك فانا لوی سړی خو دنیا کې بل نشته محمد رسول الله ونه سړی دنیا کې بل شته لږ زور سره کدا تصور دی موږ چې او ممکن د چې وی ایمان دې ختمي ځکه د ایمان تقاضا ده محمد رسول الله به الله مخلوق کې د ټولو نه اعظم ترین شخصیت مني هغه به عقیده لري چې دغه د بنده دنیا کې خدای بل نه پیدا کړي فالذین آمنوا به وعزروه فالذین آمنوا به وعزروه ډیر لري مزه د خپل نږدې امام سیوطي ته لاړ شي هغه وی وعزموه هغه وی تعظیم دی تعظیم دی او د تعظیم ته هم تعظیم زکوي چې دا د الله تعالی د قانون تعظیم کول دي ځکه پکې انسان ته سزا ملایويږي د قران کریم فرو الذين امنوا به وعزروه اي وعظموه کوم خلق چې د پیغمبر باندې ایمان ساتل دي او د عظیم منل دي عظیم د دنیا ټول عظما چې راجمه کې دا د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د خپو د ګرد برابر هم ندي دا عقیده لري عزیزانو رسول پاک صلی الله علیه وسلم ناغه تقاضا وکړه چې فانت حق ان يسجد لك او دا الله پیغمبر کړه تعظیم معنا دای چې ادنا اعلی ته سجده کول شي به خو ته ډیر اعلی مونږ ته اجازه راکړه چې تا ته سجده وکړو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم جواب ورکړ لو كنت امر احدا ان يسجد لاحد کزما پمیشن کې زما دل کې ذره برم دا گنجائش چې ادنا اعلی تسجد کول شي لا مرت النساء ان يسجدن لازواجهن ما بخذ ته حکم کړو خپل خاوندانو ته سجدي ولګوي ما بخذ ته حکم کړو
خپل خاوندانو ته سجدي ولګوي. حضور علیه الصلاۃ والسلام فرمایل چې مخلوق ته سجده کوله نشي، امتی پیغمبر ته سجده کوله نشي، ابو بکر رسول پاک ته سجده کوله نشي، اولاد والدین ته سجده کوله نشي، خزه خاوند ته سجده کوله. اوس خبره به ځای صحیح چې خاوند خزه ته سجده کوله نو ټول کار کولای شي، او خاوند خزه ته سجده کوي. ځکه عزیزانو مونږ ټول مغرب زده شو. تاسو اوسېږئ خو مشرق کې، خو تصورات مو ټول مغربي دي. اوسېږو مو مشرق کې، خو تصورات مو ټول مغربي دي. عزیزانو تاسو دلته کوشش کوئ چې مغربي به څنګه ښکارم، چې پینټ واچوم، کوټ واچوم، ټای ولګوم او ځان خدا سي کرخره کوم چې داسې مغربي غو نه ښکارا شم. سي ترقی یافته څه شي ترقی یافته او الته دیندار خلک دا کوشش کوي چې په دې خطه کې به مشرقي څنګه ښکارا شم. دې خطه کې مشرقي څنګه ښکارا مانه کله کله څوک ته پوسو کی کې تاسو تکلیف نه ما ته نور خو هیڅ تکلیف نه، خو بس یو ریکارډ دی دا غي د یو تکلیف راته چې ایرپورټ تراشم نو غي مې کېنه یو 2 غنټه اې مې کېنه یو 2 غنټه نو خجی ته چرته زی نو زوین دالې ټیکټ کې لیکلي چې چرته ده نو اتبال تسکه نو مې دې کرت خو مې دکړو غلو ته اراده ده. نور کله خو مې سم بیان کوم یا تفسیر کوم یا حدیث کوم خو مې دې کرت مې لیک دکړو غلو ته وینه چې اسه ته بچا سره ملاويږي نو مې دا خو ماته هم پته شو څوک راغلی التناس نو خای ټول سره ملاويږي مې ته ټول ته خبره کوم نو مې صرف دغه تکلیف راته هغه د ګورنمنت او د سټیټ خبره ده، خو مې د عوام الناس طرف نه ماته چرته تکلیف نه ملاو شوی، بلکې مې زه خو په ایرپورټ کې کوټ مې چولې نو هغه وباسم اکني همیشه صادر ویرا سره نو چې د منځو وخت داسې لګي او کار نه تلار شم صادر التواچوم بیا په دې حواله باندې غ خلک دی په دې پوېږي د سړي لګیا د عبادت کوي. نو لا سوره کسان چې ناس دي هغه داسې ګم سوم شي لکه چې خلک یې شبني وای نو look at him he's worshiping د سړي لګیا د عبادت کوي ای که خاموش کيم یو بل he's worshiping د عبادت کوي. نو انت خلک دا کوشش کوي چې مشرقي بسنګ ښکارا شم او دلته خلک دا کوشش کوي چې مغربي څنګه ښکارا شم. ببي تفاوت راز کجا استابه کجا بار تو دیر. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے لو کنت آمر احدا ان يسجد لاحد لامرت النساء ان يسجدن لازواجهن کزما په دل کې زما په مشن کې ذره بردا گنجائش وي چې انسان ته سجده کول شي نو ما بخذ ته حکم کړو خاوندانو ته سجده ولګوي. حضور پاک فرمایل صلی الله علیه وسلم انسان ته سجده کوله نشي. اوس عزیزانو که تاسو خپل خطه وکړه او بیا خصوصا دې اٹک نور پورې شوي خصوصا دې اٹک نور پورې شي چې په دې قبرونو باندې کم حشر نشوي بیا کې انډیا تلاړی هغه ته په قبرونو چې کوم حالت وي وګول بغوت ورل چې یا الله دا خلق هغه چې دا کلمه وایي چې لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله لا اله الا الله محمد رسول الله. آیا محمد رسول الله مونږ ته دا قسم دین او دا تصور را کړی دی؟ مولانا حالی شکوہ کړی دا چې کرے غیر گربت کے پوجا تو کافر جو ٹہرائے بیٹا خدا کا تو کافر کواکب میں مانے کرشمہ تو کافر گرے قبر پر بار سجدہ تو کافر مگر مومنوں پہ کلی ہے یہ راہ عبادت کرے جس کے جی بڑھ کے چاہے. هغه چې دقه کارونه ک نور سو کین مونږ دا مشرک دی مونږ دا کافر دی نو چې کوم شی د کافر د پاره ناروا دی مسلمان د پاره دا جایز دی. کاغه سټیچو ته کته کیږي پورته کیږي نو مونږ دا مشرک دی او کوم خبر ته کرته کیږي پورته کیږي نو بیا مونږ چې مشرک نه دا اسلام دی د عقیدت دی دې سره د عقیدت هیڅ تعلق نشته دا شرک او کفر دی دین ځان بچ ساتي الله دې مونږ ټول بچ کی ټول امين وای. نو اللہ فرمائے یا ایها الذین آمنوا او ایمان والو ارکعوا رکوع کوئ واسجدوا سجدے کوئ وعبدوا ربکم د خپل رب بندگی کوئ وعبدوا ربکم دا نو فرمائے چې اعبدوا الہکم سورہ
البقره کې وګورئ لومبنه خطاب چې الله تعالی کوي فرمایي یا ایها الناس اعبدوا ربکم باید چې ویلو چې اعبدوا الهکم باید چې ویلو اعبدوا د کلمې تقاضا دا و مونږ لا اله الا الله خدای نو و چې اعبدوا الهکم وی فرمایل اعبدوا ربکم ذکر دنیا ټولو نه زیات شرک چې کیږي هغه پر ربوبیت د بارے کیږي د دنیا د ټولو نه زیات شرک چې کیږي پس کیږي پر ربوبیت د مونږه څوک مالک ګڼو خپل څوک رزاق ګڼو خپل بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے علامہ فرمائے نگاہ فقر میں شان سکندرے کیا ہے خراج کی جو گدا ہو خراج کے جو گدا ہو وہ کیسری کیا ہے بتوں سے تجھ کو امید ہے خدا سے نہ امیدی مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے لگ باید چې ځان انالایز کو لگ باید چې په خپل ځان باندې یو تحقیقی نظر واچو چې دا زکم حرکت کوم دا چرته مشرکانه حرکت خو بنی دا چرته شرک او د کفر باعث خو بنی عزیزانو مونږ خو چې مولا سره په سیاسي میدان کې مرګرتیا کوو نو نظر مو په سبل شي لګیدلې سبب دې نه علای په خی کمیشن به ماته ملاويږي نو ته بیا هم دا وایي چې تذکر الله لپاره کې ته په دا کتاب سټمپ چې لګی دا بیا الله لپاره لګي لږ زور سره وایي صحیح او بیا د بدقسمتۍ نه چې مولا په حکومت کې راشي او تاسو دا کوم حشر وکړي استغفر الله العظیم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه دا سه امیان مولا نشي په ګنګالم بوله لکه مولا چې مولا لمبي صحیح دی په استدلال لمبي څنګه لمبي په استدلال لمبي او اله پری چې کافر کی د خدای خاطر کوي خو چې د چا مرګرتیا کې د دین په حواله بس د دین په حواله باندې مرګرتیا او قانون رسول لسانوي حیثیت ورکا او چې کله دی غیله اولین حیثیت ورکو ستاسو د سټمپ لګول په کتاب دا شرک دی ستای دا د پیغمبر جنډو چتول چې تکي دا شرک دی ځکه تی دا الله د پاره وشته نه ته دا مرګرتیا د الله د پاره نه کې اوس عزیزه زمونږ د وفات خدای دې وبخي یو غریب سره ما ورته وی ما ته بداسه کې چې استعمال وځي ما وی چې لګ ډیر راغب شي لګ ټایم ولګي نو خبرې د موز اصلاح به وشي د موز نصیب وشي تاسو وخت لګوي کنه صحیح مونږ لګیایو همیشه د یو بل اپریشن او سرجری کو هغه لګیای تاسو پس دا څه وخت ځای کوي زنده باد مرده باد صحیح او تاسو لګیای هغه پس دا دوی څه وخت ځای کوي بستری پوګه کړي د کلی پکړي ګرځي او زمون ټول ځوان په دې کې ځای شه ته لګیای غل بیړه کر کې غل ګاره تعالی بیړه خدای خاطر کوي خود دین میدان کې سوچ چم دینی کار کوي داغه تایید وکا داغه مرګرتیا وکا چې الله تعالی شاه منصور شیخ صاحب الله تعالی غریب رحمت کی جماعت راغی ورته ویجی دعا راته کوي وی دعا راته کوي شیخ صاحب ورته دعا وکړه وی الله تعالی تاسو له ډیر برکات درکې الله تعالی تاسو له ډیر خیر درکې الله تعالی تاسو له ډیر خیر وصلی الله تعالی علی خیر خلق محمد و علی و اصحابه هغه چې ورسره الله اسمه لاول شیخ صاحب رحمت الله علیه ورته مرګري مونږ ګرځي دي نشو مونږ هم تاسو سره یو مونږ ګرځي دي نشو مونږ هم تاسو سره یو نن مولا د فرعونیت په دومره لوی ډیری ناشته صحیح چې دغه جماعت والا ساده مسلمانان دا ورته راشي دی ورته داسې ګوري لکه شودر ته صحیح داسې بند ورته ګوري داسې اوسګار خل دي داسې اوسګار ځامن دي د خدای خاطر وکا تم ولد موس اسلام کې مولانا الیاس دا چلتا پھرتا مدرسه ور جوړه چې موږ د مسلمان صحیح شي هغه ته اندر دي نازیزانو عرض میں کو استاد خدمت کی یا ایها الذین آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون ایمان والو رکوع کوئ سجده کوئ عبادت کوئ د خپل پروردگار او د خپل رب نو ما تاسو ته وایي چې ټول لوی شرکی په ربوبیت باندې کې ټول لوی شرکی په ربوبیت باندې کې ما د مرګونو تفسیر کوي ما الحمدلله رب العالمین ما دا الحمدلله دا کانسپٹ چې الله تعالی ورکو دا اینٹی امپیریلزم تصور دی او رب العالمین دا اینٹی کیپیټالیزم تصور دی الحمدلله ټول تعریفونه د الله د پاره دي د ټول نه لوی امپرر او لوی بادشاہ او لوی کینګ څوک دی د بل چا د کینګ شپ او د بادشاہي تصور
نشتا. رب العالمین د ټول مخلوقات پرووایډر او رزاق څوک دی؟ نو د کیپټالیزم تصور ختم کو. اوس مونږ د کیپټالیزم په داسې بلا باندې اخته یو. یا سبحان الله، د غریبانو سره خدای والی دي. مالدار ته به داسې نیک نه ګول لکه سپېچ ناشتي چې ګوره کدنه اوس شی پریوته مارا اوچت کو. مالدار ځکه مالدار دی چې هغه نشي نه پریوزي. هغه په دې سټیج باندې وایي د ملک نه به غریب او غریبي ختمو. سبق کمال امرګتیا وکړه نو ته به د ملک نه غریب او غریبي ختمه. دا تصور هی غلط دی. دا تصور هی غلط دی، غریب او غریبي ختمول. ما تصور دا ور کول پکا دي که زما مرګتیا موکړه زبر د ملک نه امیر او امیری ختموم. چې څو پورې امیر او امیری نه ختم، غریب او غریبي نه ختميږي. څنګه عزیزانو دا غریب د دې وجه چې امیر شوی دی. دا هغه امیر داسې ونس رخپونو کاکا له کتره خوشا خدای دې به خوبه سکم ځای خدای خسن استی. نو کاغه دې کتره خوش کندې بل وخېټه کې څه ورواچي. نو قران کریم فرمایي چې الحمدلله رب العالمین، تعریفونه ټول الله لپاره دي، ځکه بادشاہ یوازې الله دی. او ما تاسو ته په تفسیر کې چې الحمدلله دا دعوا ده. دا څه ده؟ دعوا ده. او دعوا دلیل غواړي. او کوم دلیل غواړي؟ چې کلی تور منطبق کیږي په دعوا باندې چې تقریر کوم ګرځي. جزاک الله. دا امیر محمد مولوی صاحب، یا سبحان الله، دا زموږ مرګره دی. دا صدر صاحب دلته مرګري پوره دوره کې پات. نو د امیر محمد مولوی صاحب مشکات مو وینو. نو په مشکات کې حدیث راغی. ناغه وخت مونږ سمولیانو ډیر په مخاوس کې د ضیاءالحق صاحب مرګري او مونږه کافر کړیو. نو دیم غریب ډیر غوسه نو چې زمونږ د استاد خو دې مولیانو کافر کړی دی، ادا خو ډیر زیاتې کوي. نو ما حدیث من فضل العالم على العابد كفضلي على ادناكم ونوم العالم خير من عبادت الجاهل. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرمایي چې د عالم سره خوب د جاهل د عبادت نه بهتر دی. نو ما په کې تعویل کوم ځکه د عالم عبادت یا بدا مقدمه د عبادت وي یا بدا تتمه د عبادت وي. مقدمه د عبادت چې د ځان تیاری ځان ریفرش کوي چې به بردینه بعد بندگی کوم. دا تعلیم ورکول بندگی ده. نو دا مقدمه د عبادت ده. ونكتب ما قدموا واثارهم. مقدمات د عبادت الله تعالی په عبادت باندې محسوب کوي. او یا به د بندگی کړي، تدریس به کړي، ستړي به او بیا به آرام کوي. نو دا عبادت افضل ذکر دی چې د فائدہ ورکړه متعدی انسانانو ته. هر چې عابد دی هغه خپل ذاتی فائدہ ګوري، خدا عالم لګیا متعدی فائدہ ګوري. نو ما پکې دوه درې تعویلات وکړو. نو د امیر محمد مولوی ته مې ما مولوی صاحب دې کې سبل تعویل شته، سبل تعویل. نو دې خو ډیر غوسه ځکه دی مولانا صاحبانو څو ډیر خاص کړم دا کافر دی، سیدا کمونست دی. دا څه دی؟ صدر صاحب څه دا کمونست دی ځکه وې د شاه په مولانا سندي د فلسفي وې د کمونست دی. صحیح. هغه دوی غریبانو خفونو. امیر محمد مولوی صاحب وی چې پیغمبر علیه السلام ته پته و چې مولا وی خو سغول بخوري بس خوبه خده ذکر وی پیغمبر علیه السلام ته پته و چې مولا وی خو نو خو زمونږ د استاد ته بس سغول خوري چې ودینو دا خده ثواب کیږي. نو بهر تقدیر عرض میں کو استاد خدمت کی چې الله فرمائے اسنه چې اوس د امیر محمد مولوی صاحب بارودی راکې نه دیته يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم. او ایمان والو ارکعوا رکوع کوئ، واسجدوا سجده کوئ، واعبدوا ربکم عبادت او بندگی کوئ د خپل رب د الله پر ربوبیت کې هغه سره شریک م پیدا کوئ. بابا فرمایي صد بت و سجدا سو دنیا تا. بابا ډیره خبره کړې ده چې سجا بت و تسجدا سو دنیا تا. بت پرستی پرستار د دنیا کته مالدار تناسته کته د دار تناسته توقعات ورپورې وابسته کړی چې زما مشکل به حل کړي. زما مشکل به اوس کوم مولیان چې وزارت کې فاتیو ستا ور سره دښمنی په دین ده وای قسم خوري ستا ور سره دښمنی په دین ده قسم دې کستا ور سره په دین دښمنی وي. ما وې مې زه په خپل په دغه میدان کې پاتې زمانہ په 3 کاله کې دنه چا تاسو ته کړي چې تعال ته دینم څه خبر او کړه کنه. صحیح. لوی مولا چې ومراته زمونږ د میټر سو ما میټر خو بو یوړ زمونږ ترانسفارمر سو چې ما ترانسفارمر ټول والوتی نشته ترانسفارمر. نو پته ولګیدا چې مونږ هم لکه دنیا پرستان جوړ شي. خدای ته وګورئ، خدای ته وګورئ،
خدای ته وګوره ګوریان را واپس شي خیر ته کته خیر ته را واپس شي الله تعالی به د مخلوق اصلاح وکي صحیح او کته به خیری کې نو د عوامو لپاره خدا بهترین مستدل دی استادجی چې داسې کوي استادجی دا د پښتو ضرب المثل چې امام استاد په مسله باندې نو مقتدی ورپسې یہ دیش خالی جگہوں کو پر کرو صحیح شو نازیزانو اللہ تعالیٰ فرمایا ایوہ الذین آمنوا او ایمان والو ارکعوا رکوع کوئے واسجدوا سجدے کوئے وعبدوا ربکم د خپل رب بندگی کوئ اعتماد او عقیده ساتئ واز الله باندې د اسباب دنیا کې د اسباب مزاولت کوئ خو اسباب د مسبب په ځای مو ادروا اسباب د مسبب په ځای مو تاسو ګورئ الله تعالی خپل کوالټی نیمز یا اسماء صفاتیه زیاتر په سمپل صيغه باندې ذکر کوي په سمپل صيغه خو چې کوم ځای تا ته د بندګۍ دعوت درکړې ده نو الته کې لفظ رازق نه دی ویل رزاق ویل دی ان الله هو الرزاق ذو القوه المتين اوس خدای ته ضرورت زیاده مسرسه کړې ده صحیح مونږ ورته په انګریزي کې الیټیو ایڈجیکټیو سو ورته الیټیو ایڈجیکټیو چې الله تعالی هغه کوالټی نیم الیټیو ایڈجیکټیو ولې ذکر کو ځکه خدای ته پته راځي دا عقیده په هر څه برابر چې خدای پر رزاقیت نه برابرېږي د انسان عقیده د خدای په نور کوالټیز برابرېږي خو پر رزاقیت نه برابر نو دی وجه کله یو ته ټیږي کله بل ته ټیږي او کله د خدای پر رزاقیت باندې تصور په عقیده پیدا شو ته بیا ګوره دنیا بر د خادمه بیا ګوره دا دنیا بر د خادمه ته بیا ګوره د ژوند څنګه تیریږي الله تعالی بیا ډېر غیور بادشاہ دی د خان نوکری چې کینو تاسو پیروای نه پیږي د خدای نوکری کینو بر سپیره کی پکن دا خدای دا خان نوم ډېر کمزور دی قطعنا خو مونږ ځان د خدای نوکر نه ک الله تعالی دې مونږ خپل نوکران کی الله تعالی دې مونږ خپل خادمان کی الله دې مونږ خپل غلامان او خپل بنديان کی او که کله ته د الله بنده شوي الله تعالی به کائنات ستا تابع کی نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کدی دنیا له یو ټوکر ورکو تاتی کو وਹੀ راغما دا به داس پوزه مخې پز مکوانه او تا ته بر روانه قاسم العلوم والخيرات منبع البرکات بانی دارالعلوم دیوبند امام المتکلمین حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی رحمت الله علیه د انګریز خلاف جدوجہد کیو سکیو د انګریز خلاف مونږ هم صرف اداغي پر شوریا باندې وړای پوره کوو صحیح نور مونږ جدوجہد ته نه یو تیار کته یاري نه یو تیار بس صرف دقل علی کافی دی مونږ مولانا مدنی صاحب نام لی وایو الکه تعالی شرم درته مولانا مدنی نو مخله مونږ د شیخ الهند تابعدار یو تعالی شرم درته شیخ الهند نو مخله مونږ د مولانا قاسم نانوتوی پیروکار یو انا لله و انا الیه راجعون حضرت نانوتوی رحمت الله علیه د دالوم دیوبند 2.5 روپے تنخواه به د میاشتې غستا سوره پای کې به متانیز اکثر سیواش ناغه به بیا واپس کړ د دالوم بیت المال ته ابي بیا واپس کړ د دالوم بیت المال ته اوس خو الله تعالی دې رحم وکي معذرت غواړم ټول نه خو اکثر داسې مدرسه داسې تجارت لن تبور چې دینه خط تجارت بل نشته لکه د پیره پکې ون وی ټریفیک چلیږي ښا یعنی خساره پکې چرته هم نه کوي موته همیشه فائدہ کې رواني نو پته ولګی دا چې دا بیا ما به تور روزګار خپل کړي به تور دین مې نه خپل کړي دا مدرسه زه بیا به تور د دې وجه زه مولیان ته هم بل پرون نه بل شیخ صاحب تور غلم شاه منصور تعالی ته طالبانو ته خبره کوله ما ورته خدای ته ووري سکه سبز دکړي صحیح چې لاس دی عالی وی ساتل ني چې لاس دی ورکون کوي اغستون کوي ځکه دا اغستل سړی ډېر بے غیرت کی دا اغستل سړی ډېر بے غیرت کی او مولا د خدای خوخي چې دی غیرتی وي او مولا چې غیرتی وي د الله والا خبره الله لپاره کول شي ورنه د بیا تحفظاتي ضمیر مرګرتیا نه کوي د بلګي بیان بوم کوي خو خلیل زګ راځي خبره نیمه نیمه کی خوري خبره نیمه نیمه کی خوري چې فلانه خفه نشي افلانه خفه نشي افلانه خفه نشي عزیزانو عرض میں کو تاسو خدمت کی کہ اللہ فرمائے یا ایھا الذین آمنوا ایمان والو اسجدوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم رکوع کوئ سجدے کوئ او د خپل رب او د پروردگار عبادت کوئ وفعلوا الخير لعلکم تفلحون د خیر کار کوئ چې کامیاب شي اوس الله تعالی وې چې دا ستا ډایرکشن برابر شي دا ستا سمت برابر شي
دا استا گاډه په پټلای ورواچو چې دا 3 کارونه دی وکړل. یو دی منځ ځان دی ورته ډیوټ ک. نمبر 1. نمبر 2 رب دا صرف الله ومنو. نمبر 3 عزم دی وکړو چې د نن نه بعد به صرف د خیر کار کوم. نن نه بعد د صرف د خیر تنن نه دا عزم وکړه چې نن نه بعد به د خیر کار کوم، چا پسې به غایبانه تور بد خبرې نه کوم. حالانکه دا یو داسې بیماری ده ټول امت سره د مولایانو پکې اخته دي، سره دیندار طبقه پکې اخته دي. زمونږ مجلس بغیر د دین نه ګرميږي. صحیح زوم کله کله کوم خو چې سره راشي زورتام اوس مونږ ستاسو تذکرہ کوله. صحیح ناغره ته وای جی بس ماته وای مچ ثواب مې وشي، مې نه وامه درته ځکه چې ثواب دی ونشي. او کنه نو امستا متعلق مو یو داوي ایو مو داوي هغه ته پته چې دغه خاصه مزاح کوي. صحیح نو زه مزاح کوم دا مولوی سي ټلیفون کی نو ته بلا مولیانو پسې مزاح کوم هي ته وای چې ستا متعلق دا شی ویلي. صحیح بهر تدبیر الله تعالی فرمایي چې یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير. زمون په دې کلی کې وکاکا اوس وفات ده. هغه ماته سابق سے ما ها وی دا غیبت ډیر ګناه ده. ما جمعه کې بیان وکړ وی دا غیبت ما دا خو کبیره ده، دا ما غټ ګناه ده. وی بچی خو چې سړیو کې داسې نه پیښ شي پتر لشي. یا ایها الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخير. خیر کوئ لعلکم تفلحون. دې د پاره چې فلاح او کامیابی حاصل کړئ. ورپسې فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاد. اوس دا یو داسې لفظ دی یا سبحان الله ټول دنیا په ویرخته کړی ده. وجاهدوا فی الله حق جهاد. وجاهدوا مسلمان پیجنی، کافر پیجنی، فاسق پیجنی، متقی پیجنی، عیسائی پیجنی، یهودی پیجنی. صحیح ده د کوم ځای تلار سم یونیورسيټي کالج ته یا سینګاګ او چرته بیان د پاره لومبنه سوال راځي. ها لومبنه سوال چې کوي څوک ناغه سوال یې ده واتس دی کانسپټ اف جهاد ان اسلام. صحیح چې دا د جهاد تصور په اسلام کې په دې بلک پوهه. صحیح نو بیا ځال ته ایتر جهاد خو نه کوم چورتان چې بس جهاد دی ته وې دی وګړه مرای. صحیح زه خوایم چې اوس دوی دا کوم ظاهریله پروپاګاندا کوي د اسلام او مسلمان خلاف، حالانکه بد خلک نه دي خو دا هغه ځای میډیا په داسې انداز لګیایي چې مسلمان هغه ته داسې ښکارا کړی چې مسلمان یو وحشي درنده دی. څه شي وحشي درنده دی او بس دې چې څوک پینې نو ورمنډه کوي پیو مړی وحشي. نو زه ورته ټول ننبه واملم به کتا خپل ذهن لک صفا ک زما متعلق دا تصور خپل ک چې زه انسان یم. زما متعلق دا کانسپټ کلیر ک چې زوم د آدم اولاد یم. زما متعلق دا کانسپټ خپل ک چې زوم ستاغو نه خوراک او اسکاب کو. زما متعلق دا کانسپټ خپل ک چې ما کې او عقل دی او عقل استعمالو. صحیح نو زوایم کدا کانسپټ دی کلیر کړه بیا زما په خبره پوښي او که مخکې نستا په ذهن کې دا تصور چې یا سبحان الله چې لا پټکیم تور والی څنګه چې پټکیم تور والی ما ته د ډیرو مرګو وي ته پټکې سپین کا مې دا ما ته ډیر له بغیرتی ښکاری پټکې کله کله وایم خو چې تبار ځون بیا تور پټکې مې دا ما ته ډیر بغیرتی ښکاری خدای به د قیامت حسبان راته وي چې ته ډیر لوی دله سړی وي. صحیح ځکه چې اتور پټکې دی وجه بدل کې تا ته خطر وا ما ته هیڅ خطر نشته ما مې چرته پټکې دی وجه کله تکلیف کتل. نو بهر تدبیر عرض مې کور تاسو خدمت کې چې بیا التا وي ته هم چې کانسپټ کلیر کنو بیا به د جهاد خبره ارته وکم او کستا کانسپټ کلیر نه مخکې نه تازه دا جوړ کړي چې دا درنده خلک دي دا وحشیان دي دې کې اډو انسانيت نشته. نو بیا ځاسي وخت بځای کوم نو تا خو چې کوم غوټه ځان سره تړل مولا روم واقع نقل کړی دا وې دی یو بوراو د ګونګړ دوستانه شو. ګونګړ پیژنې دا د دې سټونه ګولای جوړي. صحیح نو مولا روم هغه وې د بورا څه کوي د ګلونه بوې نو اوس دې بوراو کتل چیرې دا سړی هډیر لوی تباہ برباد دي ټول اس په دې ګن کې کله ورته شانکی کله ورته مخینه کی. او مولا روم یو بل واقع نقل کړی دا موږ دنیا وی چې راجمه کو زمون حیثیتم د دې ګونګټ ته هغه ګونګټ دوره غټه ګوله جوړه کی ټول اس پزان ستړي کی. صحیح او دوره بهترین انداز سره ګول کړی هغه
او چې راغړی نو کله ورته د مخ کې نشي ځان پسې راخي او کله ورته د شان شي نو په مخ کې ولا ټیله ور کوي. صحیح. اوس هغه دې حرص غرتي چې دا ګوله د سوره غټک نه دوره پکې خیر دی. خو بیا په ذهن کې دانی چې آیا دا زما د کور دروازه کې نه نوته شي اکه نشي نه نوته. نو مولانا روم وایي چې دا دومره ځان پستړی کی چې هغه سوري ته ورورسي نو کله ودنکی سوري ته راخي. اوس هغه د سوري دوره غټه ده بیا ورپسې بار راوځي نو د شان ټیله کوي بیا پکې نو ورنو ما خام شي په ستړی ستومانه د سوري ته ورننو دی شیطان نه بار پاتې شي. مولا روم وای با موږ دنیادارم د خدای په قهر دغه سیخته یو لګیاوی دا غونډاره جوړو بس چې قبر ته ورننو کوشش کوو چې یا مو ځان پسې راکړې یا مو ټیله ولا ورکې دا بنگلا را دن نشوي دا دا موټر را سره را دن نشوي او دا بانک بیلانس را دن نشوي بس په سړی پاسوله کې ورننو یو ګولندر دی بهر پاتې شي. مولا روم هغه واقع ذکر کړی ده چې د بورا او د ګونګټ دا غوي دوستانه شو. نو دې بورا ورته چې مرګریا ټول عمر دې په دې ګن کې تیر شو زراده چې د باغ او د ګلونو سیل در باندې وکم. نو دې ځان سره بوته نو ورته دا ګلاب دی دا چمبیلی دی دا فلان شی دی دا فلان شی دی دا فلان شی دی ټول ورته په مختلفو ګلونو وګرځو. به ورته وي سخن دې درک بوې خو وې د څه شي بوې ورته وي دې ګلونو او ورته ما خو د ګلونو بوې نه ده کتل وستاس په می باندې وینه ما خدای سره شعر راوړل د خپل امين یول دي ما خدای سره خپل شعر راوړل دي هغه مې نیول دي مونږ هم ځان سره خپل شعر ساتل هم دې پینس په می ته نیول نو ما غیته مې دا شعر سپې مور لګلري کوي چې زه یو نوې ګل درکم هغه بوې کا نو کوم ځای درکو ستاسو کانسپټ کلیر شي. الله تعالی فرمایي وجاهدوا فی الله حق جهاده مجاهده کوي فی الله. عام مفسرین ماتیره جمع ویلو چې ورته مقدر وباسي فی سبیل الله زورته مقدر نو باسم زورته مقدر نو باسم. وجاهدوا فی الله نو اهل تصوف هغه ورته وی سیر فی الله هغه جاهدوا فی الله د دې مصداق څه دی سیر فی الله د تصوف په مراتبو کې یو مرتبه ده د ډول صوفیان ناس دین بیا پته باندې پوي کوي. وجاهدوا فی الله حق جهاد الله تعالی فرمائے مجاهده کوي فی الله په الله کې مجاهده کوي په الله کې. دا لفظ سبیل مضاف هم دې ځای حائل نکو چې دا د جهاد تصور دومره حساس تصور دی چې دې سره لک شی بل خلصي نو دا جهاد د جهاد نه اوزه سبل شي ته جوړ شي. ځکه تاسو اصول فقہ کې ویلي دي چې جهاد فی نفسی خکار نه دی خکار دی ځکه وای دا تعذیب د عباد الله دی او تخریب د بلاد الله دی. تعذیب د عباد او تخریب د بلادو دا خوارق المنوي چې خراب کار دی. خو بیا د مجاهد دوره لوی مرتبه ولیده بیا د شهید دومره لوی مقام ولیده بیا قران کریم کې الله تعالی دومره تعریفونه ولیکي بیا پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ولی فرمایله وددت ان اقاتل فی سبیل الله فاقتل ثم احيا ثم اقتل ثم احيا ثم اقتل وكما قال عليه الصلاه والسلام. دا پیغمبر علیه الصلاه والسلام تودد دا حضور علیه الصلاه والسلام تمنا دا دې لپاره ولیده ځکه چې هدف او نیت او مقصد دای ډیر غالي دی لتكون کلمه الله هي العليا چې د خدای کلمه عالی شي څه شي چې د خدای کلمه عالی شي لتكون کلمه الله هي العليا چې د الله د دین بول بالا شي او د ظلم خاتمه وشي. ما تیر نمبرم تاسو ته ویلو غالبا تاسو بیا دي چې د سلور او مو په نسبت باندې د جهاد اساسي علت دی دفع د ظلم او د حرابت څه شي دفع د ظلم او د حرابت. ځکه ظلم دا ظلم د خدای تناخوخ دی ظلم دی خدای ته ناخوخ دی حرابت بلا وجه دا ظلم دی خدای ته ناخوخ دی. نو الله وای کوم ځای چې ظلم کیږي تدارک وکړه او کوم ځای چې حرابت در باندې چا مسلط کا تدارک وکړه دا شی په هغه ځای باندې ودروه. نو دا شی موضوع ډیره حساسه ده دی وجه الله تعالی جاهدوا فی الله و جاهدوا فی سبیل الله او نوې چې وجاهدوا فی الله حق جهاد او سنس دومره وسیع دی. عزیزانو ما تاسو ته وې چې څه خلک هغه بیا لګیایي چې دا جدوجہد د مجاهدینو دا ډیګریډ او دا مخ پکته راوغورځي او خلکو ته سپک ونخکاره کی هغه وای د ټول نه جهاد د علمي جهاد هر ټول نه جهاد د قلمي جهاد هر ټول نه جهاد د نفس سره جهاد. صحیح او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام وای چې رجعنا من الجهاد الاصغر
الى الجهاد الاکبر. نو ما کدا کانسپټ وی نسی جایزم وی خدا خبره پیغمبر نه کړی صلی الله علیه وسلم. اخو تابعی عالم د ابراهیم ابن عباله رضی الله تعالی عنه دا قول دی. ابراهیم ابن عباله یې زمون په سر سرګو لوی عالم دی ابراهیم ابن عباله په محدثینو کې دی او تابعی عالم دی. دا قول دی رجعنا من الجهاد الاصغر الى الجهاد الاکبر. خو مرګری تی چې په کومه اراده باندې وا اراده ډیره غلطه ده. صحیح ته د جهاد مقام او مرتبه ختم ورغواړي. لہذا فسعيك مردود عليك. استاد سعي استاد کوشش دا پتا باندې مردود د مونږ په مخ ته ورځو. عزیزانو نو اس عرض میں کوستا حافظ ابن قیم رحمت الله علیه د جهاد انواع لکلی سلور. یو تاغوی جهاد مع النفس، دیم تاغوی جهاد مع الشیطان، دریم تاغوی جهاد مع الظلم والمنکرات والبدع، او سلورم تاغوی جهاد مع الكفار والمنافقین. سلور جهاد مع النفس او د دې سلور درجه دي او دا سلور واړه درجه دا په سوره العصر کې ذکر دي. چرته ذکر دي؟ د سوره العصر 4 نکاتی پروګرام دا جهاد مع النفس دی. دا څه دی؟ جهاد مع النفس دی چې والعصر ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. اللہ تعالیٰ فرمائے قسم میں دے زمانہ بانے انسانی تاریخ بانے ذکر زمانہ بغیر د انسان نه قدر او قیمت نشته. دا دنیا دا قیمتي شو چې خدای انسان پیدا کړ. دنیا قیمتي شو چې خدای انسان اوس کتا دلته په جمعات کې نه وای زماره دی بیان هیڅ قدر او قیمت نه و. ته به دیوالونو ته لګیاو زماده خبره قیمتي شو ستاسو موجودګۍ سره ستاسو حاضرای سره د دنیا قیمت پیدا کړ د انسان موجودګۍ سره. صحیح. نو دی وجه زه مفهوم متعین کم د عصر چې دا انسانی تاریخ دی. زمانہ معنا انسانی تاریخ. نو الله تعالی په تاریخ انسانی می دې قسم وی والعصر قسم می دې په انسانی تاریخ باندې ان الانسان لفی خسر چې یقینا ټول انسانان خساره کړي. یقینا ټول انسانان خساره کړي. الف لام په انسان کې کوم الف لام دی؟ استغراقی دی. که جنسی کل بیا خبره ګډه وډه ده. که جنسی بیا د خبره ګډه وډه شه. ځکه د انسان ماهیت ته خساره نه دی. د انسان ماهیت ته خساره نه دی او بیا به استثناء نه صحیح کیږي. که ماهیت له خساره شو نو بیا شی ته څنګه مستثنا کې. ځکه ماهیت ته انقلاب راځي نه. ماهیت بیا بدلیږي نه. والعصر ان الانسان زچدلتهم تفسیر به مې نو سمولیان صاحبان پته نشته اگزام کې یو شعر راغلی نو ویغه قران کې ټول طالبانو ته منطق او فلسفه خي. صحیح. نو ما قران بغیر د منطق او فلسفه نه ځکه نه. صحیح. خو البته دومره دا چې د دین نزول په ځړه پکار دی. څه پکار دی؟ په ځړه علموي چې زه تهجد نه بعد ناسم تلاوت میکو. څه میکول؟ نو پلان مې داسې کمرې خوا کې تیر شون لک ساعت ودرېده. نو را له आवाज راکې اقبال به مایجی رامنډه مکړه چې شپکه بابا ته تکلیف پیښ وی اقبال به ماوی جی وی جب تک صاحب کتاب کی طرح دل پر نزول کتاب نہ ہو مزہ نہیں آئے گا. سمرا خسته جمله. جب تک صاحب کتاب کی طرح محمد رسول الله چې دا قران دکو پسیز دکو وزړی اگست وی جب تک صاحب کتاب کی طرح دل پر نزول کتاب نہ ہو مزہ نہیں آئے گا. کوشش کرو تمہارے دل پر نزول کتاب ہو جائے. او چې علامه مهنت وکړو یو شعر وی ډیر قیمتي. ځکه ما اوس د مرګري ته وی ما علامه تفسیر کبیر او تفسیر کشاف دا سبقن ویلو د خپل استاد نه. کبیر او کشاف دواړه سبقن ویلو. خو چې بابا ورته دا خبر وکړو کوشش وکړي چې د ځل باندې نزول کتاب شروع شي. نو بیا یو ډیر قیمتي شعر وی چې تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشائے ناراضی نصائب کشاف. چې سو پورې په ځړه د نزول کتاب نه امام رازی ستا وغده کولا ور شي نه جار الله زمخشری ستا وغده کولا ور شي. او کله په ځړه باندې نزول کتاب شروع شو بیا به الله تعالی تا القامی نکته په قران کریم کې درخی. حافظ جی راجبه خبره کړی ده چې عروس حضرت قرآن کا باغا برانداز
औरों से हजरत कुरान काबा का बरंदाजद के दारुल मुल्क ईमारा मुजर्रद बीन दजगोगा वे द कुरान नावे दा खपल मख आगाज अखकार कई چې د ایمان مملکت زړه د ایمان مملکت زړه دا د خواهشات او د ګندګونو پاک کې نو بیا قران غسړي ته خپل مقیمات وګوره خفقه صحیح او کدا زړه په ګندګوډه کې قران ته نه پرده کوي د لګیاي وای تفسیرونه ګوري اس په پته نه پوهی چې حاصله څه دی علامہ ہوئے کہ تیرے ضمیر پہ جب تک نہ ہو نزول کتاب گرا کشائے ناراضی نہ صاحب کشاف نہ اللہ تعالیٰ فرمائے وجاہد والعصر ان الانسان لفی خسر قسم دے تاریخ انسان باندے یقیناً ٹول انسانان لفی خسر پڑھو یہ خسارہ کی دی لفی خسارت عظیمت لفی خسارت عظیمت والعصر ان الانسان لفی خسر خسرہ گردان بھائی نو گردان صغیر ہوا خسرہ یخسرو خسرہ یخسرو اس مصدر بے سر راضی خسران کوئی مصدر ثانی دے خسرہ یخسرو خسرن خسرن نہ خسرہ یخسرو خسرن حسبہ یحسبو حسبن خبرانه پوښي بیا الته حسبان دلته خسران دلته حسبان دلته خسران بیا په کار دی چې دلته خسر نه ویل کسن کې الته حسب نشته دا په کار دلته خسر نه ویل چلته خود نو دې ته مونږ حاصل بالمصدر وایو به خسر ته بیا سو وایو حاصل بالمصدر وایي دا اصل مصدر نه دی دا حاصل بالمصدر دی والعصر ان الانسان لفی خسر التنوین پکې د تعظیم د پاره دی چې قسم دې انسان تاریخ باندې یقینا ټول انسانان په لوی خساره کې دي الا الذين امنوا مگر هغه کسان امنو چې چا ایمان راوړل دي چې چا ایمان راوړل دي نو عقیده دا لومبنه جهاد دی اصلاح د عقیده د زور سره اصلاح د عقیده دا لومبنه جهاد دی ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات اعمال صالحه دا دویم جهاد دی اعمال صالحه دا دویم جهاد دی وتواصوا بالحق دعوت حق طرف تو کول دا دریم جهاد دی وتواصوا بالصبر په دې میدان کې مصائب او تکالیف برداشت کول دا سلورم جهاد دی دا د جهاد مع النفس سلور درجه دی سورہ العصر کې ذکر دی جهاد مع النفس سلور درجه نمبر اول د عقیده اصلاح لومبنه جهاد دی د عمل اصلاح دویم جهاد دی دعوت ورکول حق طرف ته دریم جهاد دی مصائب باندې صبر کول سلورم جهاد دی والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق او حافظ ابن قیم یو منه لیکلی هغه منه زما ډیره خوخه ده هغه وای د سوره العصر د سوره العصر پرانا کې عالم ربانی قران کریم کې الله تعالی د يهود ذکر کوي والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله والربانيون بما استحفظوا من كتاب الله هغه رباني علماء سوق دي یا رباني عالم سوق دي هغه درې کوالټي دي لازمي دي سو کوالټي ایمان خو به وي پکې مسلمان به هغه لومبنه کوالټي دا چې دې ځان پوي کی په دین باندې دویمه کوالټي دا چې د عملو کې غي باندې پخپلا او درېمه کوالټي دا چې د عمل ځان پورې خاص نه کی نور ته اوخه یو غي کنوینس کی چې کار صحیح نو کدا درې کوالټي په یو مناسب کی وی نو دا رباني عالم دی تاسو څه دا رباني مولا دی او کدی درې کوالټي کی یو پکې نه نو بس دا مولا دی بیا تاسو څه دا مولا دی افغانستان کې یو خطري ورته بیا د عملا وای بیا د عملا دی صحیح د عملا نیم کړه مولا دی نو بیا د عملا دی ناظرانو عرض میں کو استاذ خدمت کی کہ اللہ فرمائے والعصر ان الانسان لفی خسر
إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. زمان قسم انسانی تاریخ باندې یقینا انسانان ټول په لوی خساره کې دي مگر هغه څوک نه آمنو چې چا عقیده صالح کړې ده. لومبنه جهاد. وعملوا الصالحات عمل صالح کړې ده. دویم جهاد. وتواصوا بالحق دې طرف ته خلکو له دعوت ورکړي. دریم جهاد. وتواصوا بالصبر په دې میدان کې تکالیف پر راځي مصائب پر راځي مشقتونه برداشت ځان تر صبر او استقامت درس ورکړي. خپل میدان پریدي نه. شاه منصور شیخ رحمت الله علیه سره مې یو ځل ذکر کو نه ډېر عجیبه خبره وکړه. مې مرګریا إلا له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وجاهدوا في الله حق جهاده هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم. هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فاقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. وقال تعالى في مقام آخر يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم. تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. يا أيها الذين آمنوا كونوا أنصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله فآمنت طائفة من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنوا على عدوهم فأصبحوا ظاهرين. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين.